زما رزق پراخه شوی او زما په ژوند کې د برکت وي. دا د هر سړي ارمان نه دی چې فراخه رزق مې وي. نن خلقو چغې نه وي د رزق د تنګۍ د لاسه، او زما چې دی دا رزق مې پراخه وي او ژوند کې مې برکت وي. نو حدیث مبارک کې راځي فلیصل رحمه، نبی علیہ السلام وی دی د رشتہ دار سره تعلق برابر کی، نو به الله رزق پراخه کی، به الله په ژوند کې برکت راوړي. څومره بهترین نسخه ده. د رشتہ دارانو سره تعلق بحال کو، رشتې بحال کو. گاونډ کې رشتہ دارانو کې یتیمانان دی او ستا ورسره رشتہ کټ کړي، د هغه یتیم دی او تا رشتہ کټ کړه په روژه کې، هغه څه چل وکړي؟ هغه به الله ته فریاد نه کوي چې یتیم دی او تا رشتہ دار دی او تا ورسره رشتہ کټ کړې ده. دا یتیم چې دا به د چا رشتہ دار نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلیو وی انا وکافل الیتیم فی الجنت هکذا و اشاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی کم کس چې د یتیم پرورش کوي، زو او هغه به داسې یو په جنت کې. وی سبابا او استا دا دوه ګوتې نبی علیہ السلام ونیولې او داسې لږه جدایي پکې راغله. وی دا ګوته چې دې ته څومره نږدې ده دومره به ماته نږدې چې څوک د یتیم پالنه کوي، د یتیم پالنه کوي. نو ستا رشتہ دارانو کې یتیمانان نه دي او د ګاونډ کې دي نشته ګاونډ دي. وی نبی علیہ السلام وی چې والله لا یؤمن، زما د الله په ذات قسمی چې مؤمن نه دی. والله لا یؤمن، زما د الله په ذات قسمی چې مؤمن نه دی. والله لا یؤمن، زما د الله په ذات قسمی چې مؤمن نه دی. صحابه ورته وی قیل من یا رسول الله، الله رسول دا څوک یا دی؟ ډېر سخت کلمات دي. نبی علیہ السلام ورته وی دا هغه کس یادومه لا یأمن جاره بوائقه، چې د هغه ګاونډي د هغه د تکلیف نه محفوظه نه، چې ګاونډي ته تکلیف ورکوي. نبی علیہ السلام 3 پیرې قسم خوړلی چې دا مؤمن نه دی، یعنی ایمان کامل نه دی چې د ګاونډي ته تکلیف ورکوي. نن روجه ده او زمونږ نه ګاونډیان ستړي دي. دا ولې زمونږ روجې به کمې به په روجو کې دا روجې صحیح کړو. څلورم کس چې په لیلة القدر کې د هغه دعا نه قبلیږي، هغه کینهګر دی. کینه ساتونکی، حسد کوونکی. دا ډیره خطرناکه ګناه ده. چا سره حسد مه کوئ. چاله چې الله کم نعمت ورکړی، حسد څه ته وایي؟ یو کس باندې الله نعمت کړی دی، ته وایې الله د ده نه یې والې نه که مال یې راکوې که نه، دا حسد دی. دا ډیره علما وایي دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کوي. الله چې هغه له مال ورکو خو الله به پکې ځای لیده. الله چې هغه له علم ورکوي هغه کې به د علم صلاحیت و. نو داسې مه کوه وایي الله دله چې دی کم مال ورکړی دی د دیم روزي که خو مال هم داسې مال راکړه. الله دا علم د دم روزي که خو مال هم داسې علم راکړه. نو کینهګر نه حسد کوونکې الله د ده دعا هم نه قبلوي. وړونه صفا کو، کینې دړه نه وباسو، د هېچا سره هم حسد نه ساتو. حدیث مبارک کې راځي حسد دا نیکی دسی خوري کما تأکل النار الحطب، لکه اور چې دا لرګي خوري نو دسی دا حسد نیکی خوري. علما وایي حسدګر سړی نه دی، کینهګر د 51 به د نیکو نه همیشه خالي. دلته دی تهجد کې هلته حسد نیکی خوري. حدیث مبارک کې راځي دا حسد نه دی، دا نیکی خری دسی صفا کوي حسد. نو دلته دی تهجد کوي، نیک اعمال کوي، حج او عمرې کوي، هلته حسد ورله 51 د نیکو نه خالي کوي. نو دا 4 ګناهونه دي. پکار دا ده چې موږ د دې نه خالصه توبه او رشتہ دار له لاړ شو. رشتہ دار به روغه نه کړي او ته ورسره وکړه. هغه به وی دی به ماله راځي او دی وی دی به ماله راځي، وایي به زه وله ځمه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا به ځان ته مخې ته کړي. نبی علیہ السلام ویلی دی من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله. چا چې عاجزي وکړله د الله د رضا دپاره نو دی به الله اوچت کی، او چا چې تکبر وکړو الله به یې راګزار کي. نو ای به ته عاجزي وکړه. دا د نبی علیہ السلام وینا ده. زه تاله راغلم، ای به نبی علیہ السلام ویلي ما عاجزي وکړله، الله به ته اوچت کی. او دا کم چې وی ماله به راځي
دے تکبر کی یاد ساتا دے با اللہ کترا گزاری و تاب اللہ اچتائی نو دا متعدی گناہو ندی چی دا دین پر رمضان المبارک دے اخیری عشرہ کی منگو تاسو توبی اباسو